د رشتې یو شکل دا چې موږ ټوله د دیني ادارو د دیني مدارسو تربیت یافته طبقه یو. زموږ تعلق د مذهبي او دینی اسلام پسند حلقو او ډلو سره دی. زموږ تربیت د دینی مدارسو په چاردیوالي کې سوی. دا زموږ او ستاسو په منځ کې یو اهمه د تړون رشته ده. زموږ او ستاسو په منځ کې بله رشته په سیاسي میدان کې هغه تړون د جمعیت علماء اسلام په نامه دی. اگرچه د دې نه علاوه زموږ او ستاسو او د مسلمانانو په منځ کې یا د انسانانو په منځ کې یو بله رشته چې هغه ته د وینو او خوني رشته وایي دا شته. مګر قرآن د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تعلیمات او اسلامی تاریخ را پر دې گواهی ورکوي چې هغه رشته چې هغه د نظریه او د فکر رشته ده، هغه د نظریاتو د عقایدو او د افکارو رشته ده، د بل سره تړي. لیکن د بده مرغه خلک د کلمې د نظریه او فکري رشتې احترام نه لري، د وینو او خوني رشتې ته اهمیت ورکوي. لیکن قرآن کریم اسلامی تاریخ دا د تمامو هغه رشتو چې هغه د اسلامي رشتې د کلمې د رشتې د خدا پرستی د رشتې په مخ کې رکاوټ وي، دا هغه تمام رشتو ترجیح کوي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. علماء کرام نوی فضلاء کزاړه علماء اکابر په دغه آیات باندې درمادي شپویلي چې په دې ځای کې الله تعالی نظریه په ګوته کوي. یو طرف ته د پلار رشته ده، بل طرف ته د ورور رشته ده. لیکن الله وایي لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. ایمان والاو مخاطب هم ایمان والا دي. ایمان والاو تاسو د پلار سره دوستی مکوئ، د ورور سره دوستی او یاری مکوئ. ولی ان استحبوا الكفر على الایمان، دغه پلار اگر چې ستا د وینو رشته ورسره شته، دغه پلار اگر چې ستا خوني رشته ورسره شته، دغه ورور اگر چې ستا د ورور ولی او وینو رشته ورسره شته، لیکن د ورور او د پلار لار یاری او دوستی او رابطه به کته کوي پرېږدی به. ولی ان استحبوا الكفر على الایمان، پلار هغه نظریه چې د ایمان ده، هغه فکر چې د ایمان دی، هغه رشته چې د کلمې ده، هغه یې پرې ایښې ده، هغه رشته یې خپله کړې ده
چې هغه د ایمان رشته نه ده، هغه د کفر، د نافرمانی، د معصیت او د بغاوت رشته ده. لہذا اوس که چیرې دغه آیات د نن زمانې د بین الاقوامي سیاست او د سیاسي دنیا په رڼا کې وګورې، فوراً به د انساني حقوقو کمیشن په حرکت کې راسي. هغه به دا وایي چې موږ خو هغه اسلام غواړو چې د کم اسلام نه د انتها پسندي، د شدت پسندي، د نفرت بوی نه راځي. موږ د اسلام نوی خلاف، موږ د اسلامي انتها پسندي خلاف یو، موږ د اسلام نوی خلاف، موږ د اسلامي شدت پسندي خلاف یو، موږ د اسلام نوی خلاف، موږ د هغه اسلام خلاف یو چې د کم اسلام نه د نفرت او د تصادم او د ټکراو بوی راځي. لہذا که چیرې دغه آیات باندې دی پوه سي، دی به د دې تشریح دا کوي چې ګوره اسلام پلار او زوی سره جنګي، اسلام ورور او ورور سره جنګي، اسلام قرآن و ورور ته وایي چې د ورور لار مخ بلوه، و پلار ته وایي و زوی ته وایي چې د پلار لار مخ بلوه. دغه ته خو شدت پسندي وایي، و دغه ته خو انتها پسندي وایي، و دغه ته خو تک نظري وایي، او د دغه ځایه څه اسلامي انتها پسندي پیدا کیږي. لیکن قرآن وایي چې یو طرف ته نظریه او فکر د کلمې او د ایمان دی، بل طرف ته هغه قانون، هغه دستور دی، هغه رشته ده چې هغه د ایمان په مقابله کې ده، چې هغه د بغاوت، د نافرمانی، د معصیت چې الله تعالی د هغه نه تعبیر په کفر سره کوي، هغه رشته ده. الله تعالی ایمان والا مخاطب کوي، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. پلار او ورور به په ښه سترګه د دوستۍ په سترګه نه نیسي. ولې؟ پلار او ورور دې د ایمان رشته پرېښې ده، د کفر او د بغاوت رشته یې خپله کړې ده. ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. که د دغه وکړو درته لوی ظالم نشته. او که چیرې تاسو په سورة المائده کې وګورئ، علماء کرام په دې پوه دي، بلکل صیغې د هغه دي، جملې د هغه دي، عبارت د هغه دي د یهودو او د نصاراو په باره کې. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ایمان والا مخاطب دي، ایمان والاو یهود او نصاراو سره یاری او دوستی مکوي. ورسته سوای ومن یتولهم منکم فانه منهم. کم څوک چې یاری او دوستی ورسره کوي دا د هغه قبیل نه دی. فان الله لا يهدي القوم الظالمين. دلته هم دغه ایمان والا چې یاری او دوستی د ایمان په مقابله کې، د کلمې د رشتې په مقابله کې، د خدا پرستی په مقابله کې د یاری، دوستی، تعلق او رابطه د هغه طبقې سره ساتي چې کم طبقه ته د یهود او د نصارا په لفظ الله تعالی یادوي. دلته هم الله وایي چې دا د ظالمانو په پیرس کې دي، که څه هم ایمان والا دي. هلته پلار او ورور هم د ظالمانو په پیرس کې راوستو. ولې نظریه هغه نظریه نه ده چې کومه نظریه د کلمې او د ایمان. لہذا علماء کرام فضلا دا خبره باید په ذهن کې کښېني، که چیرې د خونې رشتې او د کلمې د رشتې، که چیرې خود پسندي او خدا پسندي، که چیرې خود پرستی او خدا پرستی، که چیرې هوس پرستی او خدا پرستی، د دې په منځ کې ټکراو رالی. لہذا زموږ ترجیح به خود پسندنی خدا پسندی وي، زموږ ترجیح به خود پرستنی خدا پرستی وي، زموږ ترجیح به د کلمې رشته د وینو رشته بني. ځکه الله تعالی فرمایي
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الله وعي علماء کرام او طلباء او فضلاء په دې صيغه پوهیږي چې لا تجدو هیڅ کله نشي کېدلی، هرگز نشي کېدلی، دا امکان نه لري چې فرد او قوم دا دې پر الله ایمان لري، پر ورځ د قیامت دې ایمان لري، پر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ایمان لري، هرگز نشي کېدلی دا یوادون من حاد الله ورسوله چې دی د محبت تعلق د هغه چا سره ساتي چې هغه د الله هم دشمني، د الله د رسول هم دشمني، بالفاظ دیگر د دین دشمني، دا نشي کېدلی چې یو سړی د ایمان لري پر الله، یو قوم د ایمان لري پر الله، یو قوم د ایمان لري د الله پر رسول پر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی د قرآن د ځان دپاره، یو قوم د ځان دپاره قرآن دستور د زندګي بولي، دا نشي کېدلی چې دی د مینه او محبت د هغه چا سره کوي یحادون الله ورسوله چې هغه د الله تعالی سره په دشمني او په جګړه بوخت، دا نشي کېدلی. سوال دا دی که چیرې دغه سړی پلارو، یو طرف ته زوی بل طرف ته پلارو، لیکن پلار د هغه قبیل شو چې یحادون چې هغه په جګړه بوخت د لوی خدای سره، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، د دین سره که چیرې دغه روش د پلارو، بیا به زه څه کوم؟ د پلار لار به پرېږدم؟ الله وایي ولو کانوا آباءهم، که ستا پلار وهم ته به پلار پرېږدې خو خدای به نه پرېږدې، د خدای پیغمبر به نه پرېږدې، دینی رشته او اسلامي رشته به نه پرېږدې، او ابناءهم که څه هم په رشته کې ستا زوی دغه دشمن د دین د زوی په شکل کې دا به پرېږدې، خو لیکن الله او د الله د رسول لار او هغه دین به نه پرېږدې، او اخوانهم که چیرې په وینو کې په رشته کې ستا ورور وي خو دغه ورور به پرېږدې، الله او د الله دین او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه پرېږدې، او عشیرتهم که چیرې ستا خاندان، ستا قوم، ستا قبیله، ستا عزیزان وي دا به پرېږدې، الله او د الله رسول او دین به نه پرېږدې. الله وایي چې کله د قوم د ایمان کرایټیریا او معیار دا دی چې د الله او د الله د رسول او د دین په مقابله کې دی پلار هم پرېږدي، ورور هم پرېږدي، زوی هم پرېږدي، قام هم پرېږدي، الله وایي اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، و دې ته وایي ایمان، و دې ته وایي نظریه، و دې ته وایي عقیده، و ایدهم بروح منه. الله وایي زما لاسونه پر دغه ایمان پراته دي، و دې ته زما تایید حاصل دی، و ایدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. دغه قام دغه طبقه به په جنت کې زما میلماني، زه به میزبان یم، دی به مې مهمان او میلمستون جنت خالدین فیها، دا به یوه ورځ نه همیشه به زما سره زما په میلمستون کې. رضی الله عنهم ورضوا عنه، زه د اوس اعلان کوم چې زما د سره پسه NOC اوس لا زه ورکوم، نو ابجکشن سرټیفیکټ، لہذا زه د دن راضي یم. الله وایي چې کله صفت دا او د دې قام چې الله او د الله رسول او دین دا خوشحاله ساتي، په دین پرې لاس نیولی دي، پلار پر ما ناراضه کوي، ورور پر ما ناراضه کوي، زوی پر ما ناراضه کوي، قام پر ما ناراضه کوي، خاندان پر ما ناراضه کوي. الله وایي اولئک حزب الله، دغه د زما پاټی، اولئک حزب الله، دغه د زما پاټی. خلک وایي په اسلام کې پاټی نشته، الله تعالی په خپله د خپلې پاټۍ اعلان کوي او د خپلې پاټۍ دستور او اصول شي چې زما د پاټۍ دستور او اصول دا دي. رشتې دوی دي، یوه د نظریې رشته ده، یوه د وینو رشته ده، لہذا چې کله ټکراو د نظریې او د خوني رشتې په منځ کې رالی، خوني رشته ته به جواب ورکوې، نظریاتي رشته به ټینګوې چې هغه خدا پرستي نوم دی، هغه د خدا پسندي نوم دی،
هغه د کلمې د رشتې نوم دی، هغه د اسلامي رشتې نوم دی. الله وایي اولئک حزب الله، دغه د زما پاټۍ، الا ان حزب الله هم المفلحون، او زما پاټۍ کامیاب ده. او د دغه آیات نه چې لږ پر شا ولاړ شي، علماء کرام په پوه دي. الله وایي که چیرې روش دا نه وي، کردار دا نه وي، یو طرف ته نظریه د ایمانی، یو طرف ته نظریه د اسلامی، یو طرف ته رشته ده د کلمې، یو طرف ته رشته ده د خدا پرستی، یو طرف ته رشته ده د خدا پسندی، بل طرف ته رشته ده د وینو، بل طرف ته رشته ده د خود پسندی، بل طرف ته رشته ده د هوس پرستی. او که چیرې قوم او فرد په دغه دوو رشتو کې ترجیح د وینو رشتې ته ورکوي، د دیني رشتې په مقابله کې ترجیح و هوس پرستی ته ورکوي، د خدا پرستی په مقابله کې ترجیح و خود پسندی ته ورکوي، د خدا پسندی په مقابله کې الله وایي اولئک حزب الشیطان، دا د شیطانانو پاټۍ ده. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، الله وایي دا زما اټل او قطعي فیصله ده چې د شیطانانو ډله بری او کامیابي نشي پیدا کولی. ولې؟ دلیل الله وایي ځکه دا هغه طبقه ده یحادون الله ورسوله، د الله تعالی سره د جنګ اعلان کړی دی. اولئک فی الاذلین، ځکه به دا ذلیل. كتب الله، دا قطعي لیکلې او اټله فیصله ده، لاغلبن انا ورسلي، غلبه او فتح به زما او زما د پیغمبر یې. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، غلبه به یا زما یا به زما د پیغمبر وي یا به د مؤمنانو وي، چې د مؤمنانو د زندګۍ دستور دغه دی. لیکن الله وایي قل ان کان آباؤکم، اته شیان الله تعالی ذکر کی په سورة التوبه کې. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله هو وجه خلقته. إن كان آباؤكم کچیر و تا خپل پلار، و ابناؤکم خپل زوی، و اخوانکم خپل ورور، و ازواجکم یا خپل خاوند یا خپل ښځه، څلور شیان. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کچیر تا ته پلار، تا ته زوی، تا ته ورور، تا ته خپل خاندان، تا ته خپل ښځه یا خپل خاوند، څلور داس. څلور وعشیرتکم، ستا خاندان، ستا قوم، ستا قبیله. و اموال اقترفتموها، ستا دولت او ستا ترمایه. و تجارت تخشون کسادها، ستا د چین او د جاپان کاروبار چې بیریږي چې سر را کم نشي، سر را کم نشي. و مساکن ترضونها، ستا هغه ښایسته په کروړاو جوړ سوی کور، شته هر سهار پر ګرځې، یو د میلمنو کوټه دې په کروړاو روپۍ جوړه کړې ده. دا اته شیان دي. ورته ووایه که چیرې تاسو ته پلار، زوی، ورور او ښځه یا میړه، عشیرتکم قوم او خاندان، دولت، کاروبار او ستا ښایسته کور، احب الیکم من الله ورسوله، که چیرې دا اته شیان و تا ته د الله او د الله د پیغمبر محبوب او خوشي، و جهاد فی سبیلی، او د الله په لار کې د دین د سربلندۍ دپاره جهاد او جد و جهد کول درجه هغه تا ته خوښ شي. الله وایي فتربصوا حتی یأتی الله بامره، اوسه د مسلمانانو د صفه ستا په باره کې سپیشل فیصله کېږي. ستا په باره کې لکه چیرې چې زموږ او ستاسو په سیمه کې یو غټه حادثه پیښه شي، ناولده حادثه پیښه شي، نو د کلي او د وطن
او د ښار خلک وایي چې زه دا مسله په اس ایچ او نه خلاصوم، زما اعتماد نشته. زه یې په ډي اس پي نه خلاصوم، زه یې په اس پي نه خلاصوم. یا ریاست اعلان وکړي، حکومت اعلان وکړي چې دا دومره غټه حادثه ده، دومره غټه ناروا ده، دومره غټ ناجایز دی، دومره غټ ناوړه عمل دی چې د دې انکوایري به ریاست په خپله کوي، د دې انکوایري به عدالت سپریم کورټ په خپله کوي. الله وایي چې کله ستا د زندګۍ روش ستا دی، الله وشاته، د الله رسول وشاته، او د الله په لار کې د کلمې د سربلندۍ دپاره جدوجهد نشته، جهاد نشته، سیاست نشته، دا یو شی هم نشته. ولې ته د پلار په محبت کې غرق کې، هغه پلار چې هغه نافرمانه دی، ته د زوی په محبت کې غرق کې، هغه چې هغه د خدای دشمن او د دین دشمن دی، ته د ورور په محبت کې غرق کې، ته د ښځې په محبت کې غرق کې، ته د قوم او د عزیزانو په محبت کې غرق کې، ته د خپل دولت د سرمایې په محبت کې غرق کې، او ته د خپل کاروبار په محبت کې غرق کې، ته د خپل کور په محبت کې غرق کې. الله دې یېره دی، د الله رسول دې یېره دی، د کلمې دپاره جدوجهد او محنت نشته. الله وایي فتربصوا حتی یأتی الله بامره. ستا فیصله به زه کوم، ته ورته لرې کښېنئ، انتظار وکړه. والله لا یهدي القوم الفاسقین. ته فاسق یې، لہذا الله تعالی هغه خلکو ته چې د الله لارې پرېښي و هغه ته قطعا هدایت نه کوي. علماء کرامو، فضلاو، ستا امتحان دغه دی، دغه دی امتحان. تاله به مختلف مشکلات مخله راځي، پریشانی او مصایب به مخله راځي، مختلف ستړي به مخله راځي، د قریبانو په شکل کې، د سردارانو د حکومت په شکل کې مختلف مشکلات به راځي. ته به څه چم کوې؟ دوه شی ستا ملا در ماتوي، یو خوف ستا ملا در ماتوي، یو لالچ ستا ملا در ماتوي، او دا دواړې حربې د شیطان دي. ذلکم الشیطان یخوف اولیاء. د شیطان سیاست دا د تخویف او د دهشت او د دهشتګردۍ سیاست دی. ذلکم الشیطان یخوف اولیاء. تا به شیطان بیروي چې نه دا طاقتور دی، د دې سره دولت دی، د دې سره حکومت دی، د دې سره سرمایه ده، د دې سره کام ورسره دی. نه 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 نه، د دې خلاف چې غږ ونه کړې، دا دې زیر کوي، دا زورور دی، دا دې د خپل طاقت ته لارې زیر و زبر کوي. یو به دا خوف همیشه تا ته جټکه درکوي. دویم شی لالچ د دولت یا لالچ د منصب او د عهدې، دا به تا پر شا بیایي د خپل کاز نه، د خپل پروګرام نه. ته به دا فیصله کوې، ته به دا فیصله کوې که خوف مسلط شي، که دولت او لالچ مسلط دي، زه به خپل کاز، خپله نظریه او خپل پروګرام نه پرېږدم. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې د مکې سرداران د نبي علیه السلام مشرانو لرالو، ورته وویل چې وراره دې پوه کړه، وراره دې سمجاو کړه، څه شی غواړې وراره؟ که ښځه غواړې هم یې ورکو، که زر و زمین غواړې هم یې ورکو، که سرداري و مشري غواړې هم یې ورکو. لیکن وراره ته ووایه ورته خوله دې ونیسه، خوله دې ونیسه، غږ مه لره. دی چې کله کور ته راغلی، مشرانو ورته وویل چې د مکې سرداران ټول راغلي وو، ویل یې چې وراره پوه کړه، که نه پوه کوې بیا دې ګیله د ځانه ده، موږ ستا و دا سپینه ږیره ته ګورو، ستا و مشرتوب ته ګورو، لہذا پکار دا ده چې وراره پوه کړه. یو طرف ته دمکې ده، بل طرف ته لالچ دی. محمد صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل که پر یو لاس باندې لمر وي، پر بل لاس باندې سپوږمۍ وي، خبره به د هغه وي چې قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله لعلکم تفلحون. دغه وجه وه چې قریبان یې پرېښول، خوني رشتې یې پرېښوي، وطن یې پرېښوي، د مکې نه هجرت وکړي، ولاړې مدینې له. علماء کرامو، تاسو ته تاریخ د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پروت دی. تاسو لره پکار دا ده چې د نظریې په مخ کې لالچ ته هم جواب ورکړي، دولت ته هم جواب ورکړي، طاقت ته هم جواب ورکړي،
काम त हम जवाब वर्की यो शे पस न पुर टिंग की चागदा द कलिमे रिश्ता और इस्लामी नजरिया दाज मुस्ताद पारा गट सरमाया और गट असासा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जर्नेल जमीयत, जर्नेल जमीयत, कायद